بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو څنګه چې موږ دلته د اتوار په ورځ دلته کې یو انټرویو کړی وه، نو په هغې کې زموږ د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب یو کوشش شروع کړی و، موږ هم ورسره شروع کړی و. په هغې کې لږ ډېر حده پورې مرګرو موږ نن کامیاب شو او د شیرپور فیوډر چې کوم و د دې 15 غنټې بجلي وه او 19 غنټې د دې لوډ شیډینګ و. اوس د نن نه به انشاءالله هغه لاګو شو او ګریډ ته راغی، هغه شروع ده. زموږ د شیرپور به شي تقریبا 16 غنټې لوډ شیډینګ شو او 8 غنټې بجلي شوه. هر 2 غنټې بعد به 1 غنټې له بجلي راځي. په دې باندې زه د قومي وطن پارټۍ د صوبایي چیرمین جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب ډېر مشکور یم چې هغه موږ سره په هر ځای کې نن موږ د کاکو امیر صاحب د ظفر دې موږ سره او موږ سار اکسین هم لاړو، هغه ورته کال کړو. بیا موږ اے سی هم لاړو، ندیم افریدي صاحب لا هغوی ته هم کال کړو. بیا موږ چیف ایگزیکټیو هم لاړو ګلنبي سید صاحب لا. نو انشاءالله هغه شی خو وشو. خو ملګرو کله چې ته تګ و دو کې او دفترو ته ځې بیا سړی د نور ډېر څه نه هم خبرېږي. دا وزیر اعلی صاحب چې کوم ویلو چې یاره ګنټه په ګنټه په بجلي د هغه شی خو ونه کړی شو. تاسو ته پته ده ګنټه په ګنټه بجلي نشته، خو د زما په خیال په دې ټولو صوبه کې 75 خصوصي فیوډرې چې د کوم خصوصي پیګان دي یا منسټران دي، نو 75 فیوډرې ورسره کمیټمنټ کړی دی او هغه کمیټمنټ همداسې شوی دی چې کوم ځای کې په یو فیوډر باندې 10 غنټې بجلي ده، د هغې نه 1 غنټه 2 غنټې کټ کې او دا 75 فیوډرې به راته ګنټه په ګنټه چلوي. نو هغه شی مونږ ته مخې ته راغی، بلکل د هغې ما سره پروف هم شته. او باقي زه په دې باندې یریږم کیدای شي چې دا کم کمیټمنټ تدبیر شوی دی چې زمونږ نه دوی دا بجلي واپس خرابه نه کړي. زمونږ دا بجلي کو واپس خرابېده د دې به دا صوبایي حکومت ذمہ داري، ځکه چې دوی په چیف ایگزیکټیو باندې پریشر راوړي او د هغه پریشر په نتیجه کې بیا د نورو فیوډرو بجلي دوی دغه کوي. زه د شیرپور عوامو ته یو ځل بیا وایم چې انشاءالله څه ناڅه وشو، نور هم مونږ کوشش کوو چې زمونږ نه څونه هم کېږي انشاءالله مونږ به وروستو نه پاتې کېږو. مونږ ته ستاسو د تکلیف مونږ په خپله تاسو ته چې کوم تکلیف دی مونږ هم د دې شیرپور خلک یو هغه مونږ ته هم دی. نو انشاءالله مونږ ستاسو په تکلیف باندې خبردار یو، خانان هم پرې خبردار دي او انشاءالله دا جدوجهد به جاري ساتو. ډېره مننه.